الذي اعلى منزله المؤمنین بکریم خطابی، دا موصول ده. اعلى منزله المؤمنین دا صله ده. ورفع دا عطف ته په اعلى، دا صله بعد صله ده. بیا وخص دا عطف ته په چا عطف ته؟ په رفع یا په اعلى. دې کې اختلاف ته چې معطوف علینا بعد چې کوم عطف راځي دا په چا عطفي؟ دا په معطوف علی عطفي که په معطوف عطفي؟ نو بعضی وایي چې په معطوف علی عطفي، ځکه معطوف علی اصل ده، محل د اعراب خو اصل کې معطوف علی ده، نو په هغه عطفي. بعضی وایي چې نه، دا معطوف په معطوف عطفي لوجه د قرب نه. ولې دا معطوف دوه معطوف دی، اول معطوف سره نږدې کنه، دا په دې معطوف باندې عطفي. حاجی دا څه ګوره، الذي موصول اعلى ورفع وخص، دا درې سیلې شوې. دا معطوف علیه وسیله شو. الذي پر موصول سره د سیلې نه مبتدا ده، خبره څه ده؟ الذي اعلى انزلت المؤمنين بكريم خطابي مستحق للحمد، دا خبر محذوف ده. هغه ذات اعلى منزلت المؤمنين ورفع وخص مستحق للحمد، دا ذات مستحق ته حمد ده، دا خبر ده. خجی اوس اعلى اعلان ده اوچتوالی ته وای، علونه ده اوچتوالی ته وای. منزلت المؤمنين منزله په معنا د درجه سره ده، مرتبه سره ده. مؤمنین نه مراد عام مؤمنان دي. بکریم خطابی، دا بی په بکریم کې بای سببیه ده. ادا کریم صفت تا، خطاب موصوف تا، اضافت صفت تا موصوف تا. دا ترجمه ده. ثنا یغ الله سره خاص تا. الذي اعلى عن منزله المؤمنین، هغه ذات چې اوچت کړای ده، لوی کړای ده، غټه مرتبه ولې جوړ کړای ده. منزله المؤمنین درجه دی ایمان والو. بکریم خطابی بسبب خطاب الکریم، په سبب د خطاب دی الله الکریم. دا کریم صفت تا، خطاب موصوف تا. الله فرمایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دا ګور دا د الله خطاب ده. دې خطاب سره مؤمنینو غټه مرتبه بیان کړی ده. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تاسو لوی مرتبه والو. خو شرط دا ده که تاسو سره ایمانی. اوس کریم څه معنی کوي؟ کریم په معنی شریف سره. شریف چاته وای؟ شریف دې ته وای چې اجتناب کوي. اما لا یلیک و اما لا يناسب، کوم شی مناسب نه یا نه اجتناب کوي، دې ته کریم وای. یا کریم دې ته وای چې غیر سائل ته هم چې مال ورکي. که سره سوال نه کوي هم د مال ورکي، دې ته کریم وای. یا کریم دې ته وای چې غیر حقدار سائل ته هم مال ورکي. که سائل کنه سوال وکي خو حقدار نه، خو بیا هم داسې نه پرېږدي، مال ورکي. یا هغه چاته وای کریم چې داسې چا سره احسان کوي خلکو سره، او مال ورکي، خو لیکن هغه باندې اثباتنه نه کوي. داسې نه کوي چې خپل مال وته یادې چې ما ته دا مال درده. نو کریم یا معنا شریف، یا کریم معنا چې غیر سائل ته هم چې ورکي. یا دا چې سائل غیر حقدار ته هم چې ورکي. اگر که سائل حقدار نه خو بیا هم چې ورکي. یا دا چې داسې سخاوت کوي، مال ورکي چې پای کې اثباتنه نه. ودلته دا معنا او چې تکړه د مرتبه د مؤمنانو بکریم خطابی، بخطاب الکریم، په خطاب دی الله الکریم چې شرافت والا ده. دی الله خطاب کو ډیر شریف ده، ډیر کمالات دی پکې، مکمل پاک ده، هر نقص نه. شریف ته کنه هر نقص نه پاک ده. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ورفع درجه العالمین بمعنی کتابی، دا عطف په اعلی باندې. او چې تکړه دا درجه د عالمینو
العلماء ورثة الانبیاء. دو درجه علما او عالمین په کسره سره جمع سالم ده، جمع د عالم ده. علماء درجه رب اوچتی کړی دي بمعانی کتابی ای بمقاصد کتابی، په مقاصد د کتاب خپل چې قران عظیم شان ده. چې کم خلق علماي د قران عظیم شان په مقاصد باندې پويږي، علماي د دې په مقاصد پويږي، هغه درجه رب اوچتی کړی دي. ورفع درجه العالمین اوچتی کړی دي مرتبه د علماو بمعانی کتابی بمقاصد کتابی. وخص المستنبتین منهم. ګوره بعض داسې علماي چې صاحب استنباط اجتهاد نه، بعض داسې چې الله دوی ته درجه د اجتهاد نصیب کړي. اوس مستنبتینو کې دوه اعتباري، کله یو مجتهد استنباطو کې یعنی یو مسله راوباسي حق کی، غالب په مجتهد کې حق ده. غالب دا چې مجتهدین کوم مسله راوباسي حق یې راوباسي، علم یې ورسره کنه. علم هو نقیض د جهل ده. نو علم لوجه نه دا چې کوم استنباط کې یا صحیح وي، خو کله کله غلطیا احتمال هم شته. نو که صحیح استنباط یې وکړ نو فلو اجران، دو اجر دي. یو دا استنباط اجر ده، یو دا صحت اجر ده چې دا صحیح استنباط یې وکړ. اکنا غلط استنباط یې وکړ بیا یو اجر الله ورکړي، ځکه استنباط یې وکړ اگر که صحیح نه ده نو استنباط اجر ورکړي چې د اجتهاد وکړ. اگر که صحیح نه ده نو مجتهدین خو لوی درجه دي. خاص کړي دي مستنبتین هغه مجتهدین منهم د علماونه بمزید الاصابت. دا ګوره دا به چې د بمزید کې دا خاصه سره متعلق ده. دا با سیله ده، دا با سببیه نه ده، دا سیله ده. ایت تصل بالخصوص، دا خصوص سره دا متصل ده بمزید الاصابت. اتصال معنی چه ده؟ اتصال معنی ده چې هر یو ځان ته نه معتبرېږي، دواړه مجموع معتبرېږي. ایو ګره با سببیه ده. سببیه مسبب کې دا فرق کی چې سبب او مسبب ځان ته معتبري. اصله دا مطلب کېږي چې دا صله او موصول ځان ته نه معتبر، مجموع شی واحد معتبري. دلته خص المستنبتین منهم بمزید الاصابت، با صله ده خاصه خاص کړی دي مجتهدین منهم د علماونه بمزید الاصابت په زیات ثواب د حق سره. بمزید الاضافه، مزید الاصابت، اصابت پر اصابت الحق، چونکه دو حق تا رسی دا مستنبتین دا حق تا رسی، حق تا رسیدل اکثری چې تا کله کله غلطی احتمالی پکیا. نو خاص کړی دي مجتهدین منهم د علماونه بمزید الاصابت په زیات اصابت الحق سره چې دو زیات حق ترسي. و ثوابه، اپ ثوابونه دي اصابت الحق، دا ثوابي دا عطف ته په اصابت باندې دا څه معنی ده؟ بمزید الاصابت و بمزید ثوابه. خاص کړی دي مجتهدین په زیات ثواب د حق سره، په زیات اصابت الحق سره چې دو حق ته زیات رسی. و ثوابه خاص کړی دي په زیات ثواب سره. اچا ثواب دی اصابت الحق چې دو چونکه حق ته ډیر رسی دی وجه الله دو خاص کړی دي په زیات ثواب سره. الله دو ته ډیر ثوابونه ورکړي، ډیر اجرونه ورکړي. دا هی زمیر چې د ثوابي کې ترجی اصابت الحق ته ده. دا څه معنی؟ خاص کړی دي مستنبتین بمزید الاصابت په زیات اصابت الحق سره، حق ته رسیدا سره. و بمزید ثوابی په زیات ثوابونه دي اصابت الحق سره. والصلاة علی النبی واصحابه والسلام علی ابي حنیفه واحبابه. خیدا صلات باندې. خوښه